نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الاعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 23 آیت نمبر 182 خلاصه د رکو پس دغین لفظی ترجمه زجر د پارا د منکرینو د توحید او د رسالت دغه منکرینو ته دعوت د غور او فکر اثبات د رسالت د منصب د رسالت او تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مسلمانانو بنیادی عقیده په باره د قیامت کې د هغې اثبات دی او د هغې علم د الله سره دی چې کله به راځي. مسلمان عقیده به دا وي د نفع نقصان ورکولو ولا هغه صرف د الله ذات. علم غیب دا خاصه د رب العالمین ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین هغا کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتنا زمون احکام زمون سنستدرجهم زردا چې په دما به راونیسو مونږ دوی لرا من حیثو په داسې طریقه د داسې ځاینا لا یعلمون چې دوی به نه پوهیږي. کله چې یو سړی ګناهونه کوي او د هغې باوجود ورته نعمتونه میلویږي د دې خوشاله کیږي نه، دا د ده دپاره استدراج دی. رب العالمین نعمتونه زیاتی او د ګناهونه زیاتی تر دې پورې چې الله راونیسي یا ورته مرګ راشي او هغه عذابونه آخرت ته وروسته شي. و املی لهم او مهلت ورکوم زه دوی ته کیدای شي دوی واپس الله ته راشي. ان کیدی بېشکه تدبیر زما رانیول زما متین ډېر زبردست دی مضبوط دی. کله چې راونیسم بیا رانه خلاصېدی نشي. زجر دی دپاره د منکرینو او دعوت دی د هغوی دپاره د سوچ او د فکر. اولم یتفکروا آیا غور نه کوي دوی ما بصاحبهم من جنه چې نشته دی په ملګري د دوی باندې هېڅ لیونتوب. دوی په دې خبره سوچ نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نعوذ بالله لیونی اور مجنون وایي. ان هو ندیدا الا نذیر مبین مگر يرون کې اخکارا د جهنم نه د الله د عذابونو نه د الله د قهر نه. دعوت فکر دی دوی ته چې سوچ وکړي. دا محکم اور مضبوط نظام دی. دا دلایل په قدرت د الله تعالی باندې. دا کوم عجایبات تاسو تخکاری دا دلایل دی په ربوبیت د رب العالمین باندې. پس د قرآن نه په کومه خبره باندې تاسو ایمان راوړئ او کله به تاسو ایمان راوړئ کله به تاسو سوچ او فکر کوئ. اولم ينظروا آیا نګوري دوی فی ملکوت السماوات والارض په بادشاهۍ د اسمانونو او ځمکه کې وما خلق الله او پدې چې پیدا کړي دی الله من شی د هر شیز پدې سوچ نه کوي. وان عسى او دا چې شاید ان یکونا چې شوی دا قد اقترب اجلهم نزدې نیټه ده دوی. ځکه انسان په دنیا کې همیشه نه پاتې کېږي. دا سوچ نه کوي چې کېدای شي هغه دنیا نه تلو وخت ستا قریب راغلی. فبأي حدیث بعده نو په کومه خبره به دوی پس د دې نه یؤمنون ایمان راوړي دوی. تسلی د رسول الله ته خیر د مخه پکېږه. ستا په ذمه باندې مهنت دی. هدایت ورکولو اختیار دا د الله سره دی. من یضلل الله هغه څوک چې بې لارې کړي الله فلا هادي له نو نشته دی هېڅوک هدایت ورکوونکی هغې لره. ویذرهم او هغه پرېږدي دوی لره فی طغیانهم په سرکشۍ خپله کې یعمهون سرګردانه بوي. زجر دی دپاره د منکرینو د قیامت اثبات د قیامت دی او علم د دغه دراتلو د الله سره دی. یسألونک دوی تپوس کوي ستانه که چېرته دغه تپوس کوونکي یهود او نصاره شي نو د تپوس په طور د استهزا دی. عن الساعة په باره د قیامت کې. ساعه دا د قیامت د نومونو نه یو نوم دی. ایانا چې کله به وي مرساها قایم کېدل د هغې. قل تورته ووایه حبیب صلی الله علیه وسلم انما بېشکه علمها علم د هغې عند ربي زما د رب سره دی. لا یجلیها نبخکار کوي دی لرا لی وقتها په خپل وخت کې الا هو مگر هغه
یعنی الله. ثقلت درن خبر دا فی السماوات والارض اسمانونو او زمکه کې لا تأتیکم نبارازی تاسو تا دغه قیامت الا بغتتن مگر ناڅاپا. یو کس به ورغلی دکاندار نه به کپڑا اخلي هغه به ورته تان راخور کړي هغه تان به واپس غونډ کړي نه چې قیامت به شروع شي. یو سړی به روټي خوري لقمه به خلی ته نه اچول چې قیامت به شروع شي. یسألونک تپوس کوي دویستانه کأنک گویا چې ته حفیون عنها تلاش کونکې لټونکې د هغې. قل ورته وایې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما بشک علمها علم د هغې عند الله د الله سره دی ولكن اکثر الناس لیکن زیاد د خلق لا يعلمون نه پوهیږي. قل تورته وایې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا املکو ز اختیار نه لرم لنفسی د پاره د ځان خپل نفعا د فیدې ولا ضرا او نه د نقصان الا مگر ما هغه څه شاء الله چې وغواړي الله هغه به کیږي. الله زما د کوم پاره کوم نفع لیکلی هغه نفع میلاویږي کوم نقصان لیکلی هغه نقصان به میلاویږي. ولو کنتو کچری ویز اعلم الغیب پویدل په غیب باندې لستکثرتو نخامخا ما بډیر حاصل کړي من الخير خیر فیده وما مسنی السوء او نبوی رسیدلی ما تا ستکلیف. ان انا نیمز الا نذیر مگر یرون کے وبشیر او زیر ورکون کے لقوم د پارا د هغه خلق هغه قوم یؤمنون چې ایمان لري.